ووٹ عزتمندو یو امانت دے، ووٹ یو شهادت دے، ووٹ یو رائے او مشوره ورکول دی، او ووٹ یو وکالت دے، بل سړی وکیل جوړول دی چې کم سیس کې دومره زیات دینی احکامات را جمع شوي نو د دې به زیات احتیاط کې. بیا په ووټ باندې زمون او ستاسو د معاشري دارومدار دی، په ووټ باندې زمون اقتدار والا خلق راځي، په ووټ باندې حکمرانی او بالادستی راځي. زمون ملک جمهوری ملک دی، جمهوری ملکونه پرای او په ووټ باندې چلیږي چې اوس د عوامو په ذمه باندې دا ذمہواری ده که نیکو کمران ځان باندې راولي او که بدو کمران ځان باندې راولي، که ښه سړی ځان باندې راولي که بد سړی ځان باندې راولي، که ظالم سړی په ځان مشر کوي او که منصف سړی مشر کوي، نیک دل انسان مشر کوي که سخت دل انسان مشر کوي. او که وکتلی شي نو دا من او تاسو د پاره آسانه شوه، ځکه بعض ملکونه دي هغه آمیری ملکونه دي او بادشاهت دی په هغه ځای کې، هلته د سره نه د نیک نه تپوس کوي نه د بد نه تپوس کوي چې څوک مشر وو. هر انسان هلته مجبوره دی چې څوک یې په سر باندې رالو بس حق او حکمران دی، نه تا نه رایه اخیستلی کېږي نه تا نه تپوس کېږي، او که ته رایه ورکړې نو ستا د رایې څه اعتبار هم نشته. بلکې هغه ملکونو کې که ته راپاسېږي او سرایه ورکې تا گرفتاری. نو دې حوالې سره دلته دا یو سهولت دی چې تا نه تپوس کېږي هر 15 کاله بعد چې ځوانه بوډا نارینا زنانا عالم صاحب قاری صاحب چودھری صاحب پوډری صاحب دې ټولو نه تپوس کېږي چې بهی ستا باندې مشر څوک راولو. نو دا د ټولو نه آسان کار دی چې انسان نه رایې واغستلی شي او د هغه د رایې عزت هم هغې رایې ته عزت هم ورکولی کېږي. ستا رایې دومره قیمتي ده، ستا ووټ دومره قیمتي دی که یو چرسی یو ووټ زیات شو او د 100 عالمانو ووټونه کم دي نو دغه د چرسی والا ووټ ته قیمتي دی. بیا دی وجې نه بعضې خلکو جمهوریت پورې خندام کړې ده چې یو طرف ته 100 عالمان دي بل طرف ته 101 پوډریان دي، نو بس ووټ به د 101 پوډریانو به منلی کېږي. دا پکې کمزوري ده. خو که موږ او تاسو ښه خلکو نیت وکړو او دا نیت د ځان دپاره وکړو، څومره زمانه وشوه زموږ سترګو چېرته امن و امان ونه لیدلو، زموږ سترګو چېرته منصف حکمران ونه لیدلو، څومره زمانه وشوه موږ چېرته د سهولت او د برکت والا حالات ونه لیدل. بوډاګان بچی بوډاګان شو، بوډاګانو بچی وشو، هغه بچیم بوډاګان شو، حالات هم هغه شان دي. د غریب سړي دادرسی نه کېږي، د غریب تپوس نه کېږي. خو عزتمندو دی کې حکمران ته بد ردې ویل فضول خبره ده چې دا فلاني حکمرانو کو دا فلاني حکمرانو کو. په دې کې د ټول نه اول شیشې مخې ته ودرېدل پکار دي او دغه حکمران ته یو څو خبرې کول پکار چې دې شیشه کې تا ته ښکاري. نن سبا هر چا سره موبایل دی او شیشه پکې شته، نو داسې موبایل ونیسئ ځان ته، دقه کې چې کوم سړی ښکاري دقه ګناهګار دی، ځکه دغه سړي ووټ ورکړی دی. تاسو خدای حاضر ناظر وګڼئ په دې موجوده حکمرانو کې دا ټول حکمرانان موږ پیژنو نه پیژنو؟ د دې ټولو حالات زموږ ته مخامخ نه دي؟ بالکل مخامخ دي. بیا چې د کومې علاقې نه کوم نمایندګان ولاړ دي همدا نمایندګان ولې موږ پیژنو نه؟ او د دې کردار زموږ مخې ته نه دی او د دې اوصاف زموږ مخې ته نه دي. خو موږ غلطي کله کوو؟ غلطي هلته کوو عزتمندو چې موږ ووټ کله ورکو نو ووټ موږ او تاسو هغه د عزیز ولی په معیار باندې ورکو، جی دا زما عزیز سړی دی. ووټ موږ او تاسو ورکو جی دا زما کلی کې اوسېږي. ووټ موږ دې دپاره ورکو دا زما د پارټۍ سړی دی. ووټ موږ دې دپاره ورکو ما ته ویلي چې زه به ستا زوی نوکر لګوم او دله به جاب ورکوم. د دې وجې نه ووټ د دې دپاره ورکو چې جی دا سړک به جوړی او دلته به نوي لیټرینونه جوړی، نو که چا په لاره باندې خېټه خرابېږي نو دلته به دته سهولتي.
د دې دپاره موږ تاسو ووټ ورکوو. نو د ووټ وخت کې دا کیسې مه کوئ دا عزیز دی او دا رشته دار دی او دا ګاونډي دی. یو طریقه درته زه ښیم چې په دې کې به ګناهګارېږئ هم نه او څوک به درنه خفه کېږي هم نه. هر پارټۍ والا سره سلام دعا ساتئ او د هر یو ښه احترام کوئ. خو چې کله ووټ ورکوئ د نظریې په بنیاد یې ورکوئ او چې کله ووټ کیبن ته مخکې شي نو ووټ هغه انسان له ورکوه چې د هغه عقیده درست دی، د هغه کردار درست دی، هغه انصاف پسند دی، هغه د ظلم خلاف وي، هغه کرپشن خپل هم نه کوي او د کرپشن خلاف وي. نو دی وجې نه عزتمندو هلته سوچ کوئ چې زما د علاقې دپاره، زما د عقیدې دپاره او زمونږ د جومات دپاره او زما د بچو دپاره څوک مفید دی. تاسو ټول قسم وخورئ، تاسو ته پته نشته دی، تاسو ښه سړی او بد سړی نه پېژنئ. که تاسو کې د دې تقریر ضرورت هم نشته دی او دا د ووټونو والا چې دا کم دا پوسټر چاپ کوي دې ته هم ضرورت نشته. دا خو هسې غولخوري او د علاقې او د ځایونو ګنده کول دي. په پوسټرو باندې څوک ځان ته څوک راړولی نه شي، خو ها قمقل خلک راړولی شي. قمقل خلک دې ته ګوري یار جلسه ډېره غټه وه، یاره پوسټر کې ډېر مزېدار راغلی و او پلاني صاحب هغه واسکټ ډېر مزېدار دی. دا د لیونو خبرې دي عزتمندو، دا د قمقلو خبرې دي. ولې ځان نه قمقل قوم جوړوئ او د قیامت په ورځ ولې قمقلو خلکو کې راپاسېږئ؟ ووټ ډېر لوی سیز دی، ووټ ډېر قیمتي شی دی. په دې باندې یو پوډریم حکمران جوړېدی شي، یو عالم هم جوړېدی شي، یو کرپ سړی هم جوړېدی شي، یو منصف هم جوړېدی شي، هم ستا په ووټ باندې. نو څومره قیمتي دی، دومره قیمتي سیز ستا سره دی. او الله رب العزت قرآن کې وایي ان الله یأمرکم ان تودوا الامانات الى اهلها. وی الله تاسو ته باقاعده اډر درکوي. اډر یأمرکم امر تاسو ته حکم کوي چې تاسو ادا کوي امانتونه اهل خلکو ته. نو چې اهل خلکو ته تا ووټ ورکو تا د قرآن په دې آیات باندې عمل وکړو. بے حکومتونو پسې موږ کنځلې کوو دا حکومت والا دا شي حکومت والا دا شي. بھئی حکومت خپله ډیوټي پوره کړې ده چې کله د ووټ وخت رالی ستاسو د یو یو چوړي نه، مولانا، قاري نه، حافظ صاحب، تبلیغي صاحب او دغه رنګې د هر سړي نه تپوس کړی دی چې بھئی ستا څوک وخت دی چې هغه موږ تا باندې مشر کو. تا ووټ غلط استعمال کو او بیا کنځلې کې، نو دا کنځلې ته خپل ځان ته کې. نو ما درته تاسو سره موبایلونه دي، موبایلونو کې شیشې دي، دا څومره حالات چې خراب دي دقه سړي خراب کړي دي چې کوم دا موبایل کې د شیشه کې تاسو ته ښکاري هغه خپل ځان دی. یو ماشوم یو ځل کوهي ته ښکاره شو یا چاټۍ ته ښکاره شو، نو چې چاټۍ ته ښکاره شو نو هغه اوبو کې ورته خپل تصویر ښکاره شو، نو ماشوم ویرېدلو چې دا لاندې د چاټۍ کې څوک دی. نظر پلار لرالی، هغه پلار ته وی د چاټۍ کې د کویا کې څوک دی او ما تنګئ او پیښې راته کوي. ویل ښه ته ودرېږه زه یې ګورم. هغه پلار یې چې رالی چې چاټۍ کې وکتلی نو هغه ته خو خپل تصویر ښکاره شو، نو د ده غټه ګیره وه. نو دا هم سوچ نه کوي چې دې کې څوک دي که نه. هغه لاندې تصویر ته څه وایي؟ وایي خدای دې غر که غټه ګیره دي نیولې ده او ماشومان تنګې. دا دقه چل دی. نو دا موږ چې ووټ غلط سړي له ورکو دا موږ دغه د چاټۍ والا مثالي بیا چې چاټۍ کې سر ښکته کړو هلکه دا ولې حالات دې خراب کړي دي، خو دا هم ته یې که نه. نو دا یاد لرئ د سیاسي خلکو نه لوی ګناهګار ووټ ورکوونکی انسان دی.